ایمان او اسلام دې ته ویل کېږي چې د به زړه مطمئنی په ایمان باندې. که چرتا د زړه مطمئن نو په ایمان باندې، دا سړی کافر دی. دوی دوکه کوي د الله سره. دوی وایي چې مونږه په خپل ګمان کې دوکه وکړه د الله سره، مونږه په خپل ګمان کې دوکه وکړه د دې مسلمان مومن سره چې دا تقی متقی مومن مسلمان دی، مونږ د سره دوکه وکړه. شعور څه ته ویل کېږي؟ چې یو سړی کار کوي کار او په نتیجه نه پوهېږي، دا شعور دی. دې سړي کې شعور شته چې کار یې وکړو خو په نتیجه نه دی پوهی چې نتیجه به د دې نه سره وځي. په دې سړي کې شعور شته چې دا کار یې وکړو خو نتیجې نه دی خبر، نو دی اوس شعور پکې شته خو عقل پکې نشته. څاروو کې شعور ها شعور په دې کې داسې دی چې ته اوس د سمسور فصل ته پرېږده که نه، دی چې وږی دی پکې ښه سر کوي، دا پردی فصل هسې هغږي. خو دی چې دا فصل خوري نو دته دا پته لګي چې زما خېټه پې ډکېږي، زه پې مړېږم. خو دی د دې نتیجې نه دی خبر که مالک راغی نو بیا به راسره څه معامله کوي، د دې نتیجې نه دی خبر. ورپسې دی کې عقل. عقل څه ته ویلی کېږي؟ یو شعور دی یو عقل دی. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سورة البقرہ آیات نمبر 8. د دې ځای نه بیان د فریق ثالث ته مع صفاتهم، دا غدرېمې فرقې بیان دی سره د صفات قبیحه او د هغوی نه. هغه درېمه ډله چې ضالین دي منافقان، د هغوی بیان کوي. نو چې ضالین منافقان دي د دوی دا کار لږ دی، دا قباحت هم ډېر دی. نو چې د هغې قباحت ډېر دی نو ځکه یې ورته دعوه اوږده کېښوده. د ومن الناس نه شروع کړه د 14 آیاته پورې به د دوی دا صفات او قباحتونه بیان کړي. منافق اصل کې په 3 قسمه دی. پرون کو ابل ورځ مونږه د کفر 4 قسمه ویلیو. اوس منافق چې دی نو دا په 3 قسمه دی. د آیات نه پاخوا به ټول ذکر کیږي. یو هغه منافق ته چې مشوش ته، یعنی په تشویش کې پریوته دی چې دا حق دی او که دا حق دی، دا اسلام حق دی او که دا کفر حق دی، دا شرکیات او بدعات حق دی که نه دا توحید او سنت حق دی. دا سړی په تشویش کې دی. دی اوس ذهني او د زړه فیصله نشي کولی چې څه فیصله وکړي. ایمان او اسلام دې ته ویلی کېږي چې د به زړه مطمئني په ایمان باندې. که چرتا د زړه مطمئن نو په ایمان باندې، دا سړی کافر دی. نو لہذا دغه چې کوم منافق ته چې دی مشوش ته تشویش کې پریوته، لہذا دی کافر دی. دغسې منافق دا کافر دی. داسې منافقان په مکه کې وو. مکه کې داسې منافقان ډیر. دویم منافق ته چې هغه د زړه نه خبره نه مني، په دې اعمالو کې په دې حرکات او سکناتو کې د مسلمانانو سره ګرځي را ګرځي، منځ او دس کې کله کله روجم نیسي، خیرات او زکات هم کوي، اجل پکې هم ځي، خو د زړه نه دی اسلام نه مني. نو چې د زړه نه مني دغه منافق، نو دام کافر دی. داسې منافقان چې دا مدینه کې وو، کله چې د بدر جنګ وشو د هغې نه وروسته پیدا شو. د دې دپاره چې که چېرته مونږ خو به د خپل کفر او نفاق کوو، خو
که چرته په جنگ کې مالی غنیمت راغی یا دوی سرات ومونته نو مونږ خاصم په جبو باندې ځان مسلمان حسابو مونږ به سره شمار شو. دا دوه قسمه منافقان، دا اعتقادي منافقان دي، دواړه کافر دي. دریم قسم منافق دی مسلمان دی او د مسلمانانو په علاقه او په جماعت او محله کې اوسیږي، ځان لمونځ او دسم کې روجا خیرات زکات هم کوي، خو څه ګناونه کبیره د نفاق داسې کوي چې دی مجبورن هغه کوي، دی مجبوره دی. دا منافقت د زړه ته ورننوتی دی، ګناه کبیره شروع کړې ده، نو دا منافق ته هو منافق عملی دی. نو دې سړی ته ویل کېږي مسلمان فاسق، دا فاسق مسلمان دی. دا درې ډلې وې دو منافقانو. سبب د نزول د آیات څه دی؟ د آیات ولې نازل شو؟ دیو بس وجه خایو کنه. قرآن نازلیږي، آیاتونه نازلیږي، سورت نازلیږي، ټول قرآن نازل شوی، څه وجه خو وایي. د دې آیات د نازلېدلو سبب داو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن ابی ابن سلول ته وی چې او ملګرو دته چې تاسو د خپل منافقت پرې دیو سم لار اختیار کړئ. نو دوی ته وی چې اے د حسین رضی الله تعالی عنہ پلارا، مونږ ته نسبت ته د منافقت کوي او مونږ خو مسلمانان یو، ته مونږ ته وایې چې دا منافقان دي، مونږ خو سوچه مسلمانان یو. نو الله تبارک وتعالی پر رد د دوی د خبره کې د آیات کریمه نازل کو. نو ځکه وی ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. نو ښکاره کو چې ګوره دوی دا خبره هسې کوي، دا سوچه منافقان اعتقادي منافقان دي، کافر دي، ګوره د دوی خبره ونه منئ. ومن الناس یو بعضې د خلکونه من هغه څوک دي یقولو چې وایي آمنا مونږ ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې وبالیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې، وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دوی مؤمنان نه دي، وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دوی ایمان نه لري په زړونو کې، زړونو کې ټکه ایمان نشته. دوه ټکي دی ځای کې ما سیوا ووي دی پښتو دی کې، یو حال دا دی او دویم چې دی ما یو ټکی ووي چې په زړونو کې. د دې ټکي دا موږ د مناسبت د معنی دپاره ووي، کنې د قرآن کې د دې څه لفظ مستعمل نه دی، اصل کې معنی داسې پکار وه وما هم بمؤمنین، او چې دوی ایمان نه لري، دا د دې ټکي معنی ده، دوی ایمان نه لري، دا د دې ټکو معنی شوه. خو اوس به دا موږ سمه راولو څنګه؟ نو داسې به وایي وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دوی ایمان نه لري په زړونو کې، نو معنی به ټیک راشي، د سیاق و سباق سره به لږ مناسبت برابر راشي. دوی ایمان نه لري، خو دا خو چې دی په زړونو کې منافقت کې دوی کې خو یو کار شته که نه، دوی څه چل کوي، دوی دا ټوکې وشتې کوي یا خوا دې خوا کوي، خبر اړی راړی، دوی وایي چې مونږ الله له دوکه ورکو. نو ورپسې وایي یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دوی دوکه کوي د الله سره، دوی وایي چې مونږه په خپل ګمان کې دوکه وکړه د الله سره، مونږه په خپل ګمان کې دوکه وکړه د دې مسلمان مومن سره چې دا تقی متقی مومن مسلمان دی، مونږ د سره دوکه وکړه. نو مونږه د دې الله سره او دا کسان چې مومنان دي مونږ سره دوکه وکړه. نو الله سوی په جواب د دوی کې، د دوی دا سوال او د دوی د ذهن او د زړه دا خبره دی جیم د وقف پورې ختمه شوه، جیم وقف پرې راغی، د دوی دا خبره سټاپ کړه. اوس دې منځ کې خبرې ترې تېرې شوې، د جیم په وقف کې هغه ډېرې خبرې د دوی خوا دې خوا کړې. نو الله ورپسې جواب وکړو چې ګوره تاسو خو به ګمان کوئ چې مونږ مومنانو له الله له دوکه ورکړه، خو الله وی وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، او دوکه نه کوي دوی د چا سره؟ په حقیقت کې ګوره ها،
او دوی دوکه نه کوي مگر د خپلو ځانونو سره دوکه کوي. د چا سره؟ د ځانونو سره. یخادعون الله، دوکه کوي دوی د الله تعالی سره په خپل ګمان کې. والذین کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی. وما یخدعون، او دوکه نه کوي دوی په حقیقت کې الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره. وما یشعرون، او دوی نه پوهیږي په څه شي؟ په ټګۍ کولو د ځان سره. ټګي د ځان سره کوي حقیقت کې، خو په دې پوهیږي نه. د منافق له الله چې ته د زړه او د ذهن یې وله داسې بند کړی چې دی اوس پوهیږي هم نه. آیات آخر کې یو ټکی راغی وما یشعرون، او دوی نه پوهیږي په ټګۍ د چا سره؟ د ځان سره. شعور څه ته ویلی کېږي؟ چې یو سړی کار کوي کار او په نتیجه نه پوهیږي، دا شعور دی. د سړي کې شعور شته چې کار یې وکړو خو په نتیجه نه دی پوه چې نتیجه به د دې نه سره وځي. په دې سړي کې شعور شته چې دا کار یې وکړو خو نتیجې نه نه دی خبر، نو دی اوس شعور پکې شته خو عقل پکې نشته. څاروو کې شعور یې ها، شعور په دوی کې داسې دی چې ته اوس د سمسور فصل ته پرېږده که نه، دی چې وږی دی پکې ښه سر کوي، دا پردی فصل هسې هغږي. خو دی چې دا فصل خوري نو ده ته دا پته لګي چې زما خېټه پې ډکېږي، زه پې مړېږم. خو دی د دې نتیجې نه دی خبر که مالک راغی نو بیا به راسره څه معامله کوي، د دې نتیجې نه دی خبر. ورپسې دی کې عقل. عقل څه ته ویلی کېږي؟ یو شعور دی، یو عقل دی. عقل دې ته ویلی کېږي چې یو سړی یو کار کوي، په دې کار هم پوهېږي او په دې نتیجې هم پوهېږي چې نتیجه به د دې نه سره وځي. دا دې سړي کې عقل شته. نو په څاروو کې شعور دی او په انسانانو کې او په مسلمانانو کې عقل دی چې دوی دا عقل ورته دا وایي چې ته قرآن ته کښېنه، منځ وکړه، درس زده کړه، د الله وحدانیت ومنه، آخري رسول ومنه، آسماني کتابونه ومنه، د دین چې کوم حقوق دي دا ټول ومنه. نو دا چې ته ومنې نو نتیجه د دې نه مرتب شوه چې ته به جنت ته ځې که الله وغواړي. نو ته چې قرآن ته کښېنې نو ته په دې نیت ناستې چې دلته څوک پیسې یا څه ډالرې نه ورکوي، خو ستا عقل کار کوي. عقل دې څه دی چې دا قرآن اورمه، قرآن زده کړم او په قرآن عمل وکړم، نو د دې به نتیجه راوځي چې آخرت کې به څه ما الله جنت ته بوځي. نو دا تا اوس نتیجه او کار دواړه وپېژنته. اوس داسې خلک ته چې دا نه د عقل کار کوي او نه شعور کار کوي. هغه داسې چې ته درس ته کښېنه، مړه نو کو درس ته کښېني نو څو دا څاروي په دې پوهېږي چې په دې زما خېټه ډکېږي، لیکن دا سړی او دا مومن مسلمان پوه نه شو چې دا قرآن زما د روح غذا ده، دا روح پې زما ډکېږي. دا وجود چې دی که نه، دې کې دا دوه قسمه خوراک غواړي، یو جسمانی یو روحانی. جسمانی خوراک دا دی چې ته سهار وختي پاسېدې نو اوس په ته چای بس کې او د هغې سره به پراټه وانډه خورې، خو اوس دغې ټیم کې ستا دا روح هم چې دی نو وږی دی، دی به څه غواړي. سهار چې تا مونځ وکړو نو په مونځ نه مخکې او یا وروسته اوس تلاوت وکړه، نو چې ستا څنګه جسم خوراک غواړي، غذا غواړي، دقسې دا روح هم غواړي. نو که جسم دې کره پوره کو او روح دې پرېښود، داسې ته ووایې سړی یو ټیم چې دی چای ونه څکي، ډوډۍ ونه خوري، ده په دې وجود کې بیا سستی پیدا شي، دی بیا کار نشي کولی. او زمونږ د خو د چای او دماغ دی بغیر د چای نه کار کوي نه. نو چې ده کې سستی پیدا شو په وجود کې پر جسم کې، نه که بل ټیم یې پسې ونه خوړه نو لږه ښه پیدا کېږي، که بیا یې پسې ونه خوړه نو بیا پیدا کېږي، نه که ورځ یې ونه خوړه نو ډېره شوه، که دوه ونه خوړه که هفته ونه خوړه نو سړی مرګ ته نږدې شي، نو آخري نتیجه ته څه راوځي؟ مرګ. نو دا مومن مسلمان چې قرآن ته نه کښېني، نو که یو ورځ کښېنه ناستو وجود کې په روح کې د سستی پیدا شو، که بله ورځ کښېنه ناستو ښه سستی پیدا شوه، او که چرته بیا داسې پی در پی انلیمیټډ دی نه کښېناستو چې د ده لاړو حد او آخري حدود د نه نه معلوم او د هغې پورې نه کښېناستو، نو څنګه چې دا جسم مړ کېږي چې خوراک نه خوري، دغسې دا روح مړ شو، د ده کار ختم شو.
دی اوس ګرځي خو روح د ده مړ دی دکې چې کم روح ته بس دا د زناورو هغه دی چې په شعور هم کله کله دوی پوه نشي یخادعون الله دوکه کوي دوی د الله تعالی سره په خپل ګمان کې والذین کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی وما یخدعون او دوکه نه کوي دوی په حقیقت کې الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره وما یشعرون او دوی نه پوهېږي په ټګۍ کولو د ځان سره چې ځان سره ټګي کوي که نه په دې نه پوهېږي او ورپسې آیات بیا اوږدېږي الله دې عمل کول توفیق راکړي.